الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د قومي جرګې مشرانو د سوات د هرې سیمې غیرتي مشرانو همزولو کشرانو زمونږ خویندو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. د سیټي لوکل ګورنمنټ تحصیلي پاپوزۍ د طرفه زه ستاسو د ټولو د قوم نن چونکې دا ګورو دا په یو ګل دسته کې دا ټولې پارټیانې چې دي هغه وروستو خبره ده د ټولو نه اول بنیادي حق چې دی هغه زموږ په وطن کې د امن دی. زه ټولو د پارټیانو سیاسي مشرانو ته دې پنډال ته تحصیلي بابوزو ته نشاط چوک ته په راتلو باندې خوش آمدید ویم. ملګرو ډېر مقررین دي خبرې به کوي ډېر مشران ناست دي مناسب هم نه ده هغو د مخ خبرې وکړو خو چونکې بنیادي زمونږه نن مونږ چې راغونډ شوي دا د الله پاک حکم دی هغه قوم تقدیرانو پورې نه بدلېږي کم قوم چې خپل تقدیر په خپله نه بدلوي. نن چې دا سوات راوتی دی نن چې د سوات عوام راوتي دي او دا دو همیشه لپاره ښوولي دي که هغه زمونږ د هر مت فکر سره د هغو تعلق دی خو د دې وطن د امن د خوشحالۍ او د روزګار دپاره الحمدلله چې په هر وخت باندې په یو پیژي. زه ستاسو ټولو د خراج تحسین پیش کوم کم دا مصنوعي دهشتګردي چې دلته راوستې ده ملګرو د هغه فرعونان دي د دو په ډالرو باندې ملخ نشته د دو په سوات او د پښتنو په وینو باندې ملخ نشته. دو ډېره خوشحالېږي چې دا خیبر پښتونخوا دا پښتانه دا څنګه چې افغانستان کې هلته ذلیله شوي د امریکې خلک پرې راغلو دغه شان دې موږ وکړو خو هغو هلته شکست ورکړو او د هغو په شاته چې کوم خلک ناست دي کوم چې دلته د هغو ایجنټان دي نو د دې قوم په وساطه پورې پیغام ورکړو چې اوس ګورې یاد ساته آینده لپاره په سوات کې په ملاکنډ ډویژن کې که یوه حمله وشوه یو نوجوان یو شهري یو پولیس پکې شهید شو د هغه وخته پورې به یې نښه کوو څو پورې چې دې انتظامیه دې مشرانو هغې جواب نه ورکړی. دا د ننګ دا د غیرت دا د عزت دا د مینې خاوره ده. دغه خلک د دې نه غلطه پیدا دي. د هغو او زموږ په منځ کې یوه پرده ده هغه د ایمان ده. دا خلک چې دی دا الحمدلله په ایمان باندې په اسلام باندې په پښتو باندې کامل یقین ساتي او دغه خلک چې دی کم د امریکې غلامان چې دي کم چې تاسو ته پته ده دلته چې ابلوز دا دماکه شوې ده که یو سکند یو منټ هم دا لیک شوی او په دې کې یو امبیسډر لګېدلی دی نو دې سوات کې به بیا وروستلی شوی د هغه ورځې نه په راځي ته بیا کرفیو وه خو زه د سوات ولس ته سلام پیش کوم همیشه لپاره راوتي که هغه زمونږ د هر تحصیل د هر علاقې مشران دي د خپلو خپلو علاقو او هر زمونږ چې څونه هم زمونږ دلته دي علاقې ولسي پاڅون دي زمونږ چې نور ملګري دي او زمونږ چې د قومي جرګې مشران دي زه هغو ته خراج تحسین پیش کوم چې مونږ چې تقسیم شوي مونږ مسلمانان تقسیم شوي دا هم د دغه خلکو د لاسه پښتون چېرته نه دی تقسیم شوی مونږ تقسیم کړي وو مونږ یې په دې پارټیانو کې تقسیم کړي وو او په دې وجه یې کړي وو چې دا خلک دا به په دې چل وولي خو هغو ته مونږ پیغام ورکوو په دې مقبرو کې ډېر درانه درانه مشران پراته دي هغه په دې سوات باندې باچایي کړې ده او په دې مقبرو کې هغه خلک هم پراته دي کوم چې به د هېرې ده کور نه نه راوتل دواړه مړه دي خو کردار د هغه سړي پاتې شوی چا چې د قوم په سر ننګ کړی غیرت کړی پښتو کړې ده. الله پاک په زړونو باندې علیم دی. یوه خبره زما واورئ موږ د خپل ژوند چې تېرو دا د دې عوامو په موږ باندې حقوق دي څنګه چې وکیل صاحب خبره وکړه اولنی بنیادي حق دا دی چې دلته ازادي دلته انسانیت وي دلته انصاف وي دا دوده پر کړو دغه حمله چې کوله د دې دپاره کوله زمونږ 70-80% معیشت چې دی هغه په سیاحت باندې دی په ټوریزم باندې دی دا د الله پاک په موږ مهرباني ده چې په ټوله دنیا کې او په ټول پاکستان کې د ټولو نه ښکلی ځای دا ستاسو سوات دی الحمدلله. زه د ټولو مشرانو کوم چې دلته ناست دي زه د خپل زمونږ منتخب نمایندګانو
دا هم شکریا دا کوم چونکې نن تاسو غیرت وکړو پښتو وکړه او د سوات دا کوم چې راغونډه ده دا جرګه ده تېر شوي څونه احتجاجونه دي د هغې ریکارډ یې مات کړو زه تاسو د خراج تحسین پیش کوم زه به خپله خبر راغونډوم نور مشران به خبرې کوي خو ملګرو یوه خبره واورئ مونږ که یو کېږو نو ګوره بیا به دا نمونه حالات دي کوم چې په 2007-8 کې خدای مکه په مونږ راغلي وو او د دې ځینه مونږ په کمه بې عزتۍ روان وو زمونږ مشر خبره وکړه په مونږ باندې جیب زمونږ باندې خودکش هر نامونه میزایل په مونږ باندې استعمال شوی دی او د عوامو نه سیوا په مونږ باندې ډزې شوي دي په مونږ باندې زمونږ قوم یې تباه کړی دی نن زمونږ خویندې په کورونو کې کونډې ناستې دي نن د هغو ماشومان رارسېدلي دي ته چې یو پولیس شهید شي دا هغه له څه ورکې د هغه ته څه میلاویږي د هغه ته سلوک وکړي ته څه میلاویږي اخو تا لاړو د هغه بچي د هغه ژوند د هغه خاندان تباه کړو خو دو دا پریک جوړ کړی دی د دغه پریک سره دا ولس دا ولاړ دي انشاءالله موږ به د خپل پولیسو حفاظت هم کوو موږ به د خپل سرحداتو هم حفاظت کوو نشته د خلکو ته ضرورت که دا احتجاج د دې نه بعد یو دمه کوم شوه په دې نشاط چوک کې به راغونډېږو او قرآن به رالو دا کم خلک چې دی دا به د سوات نه وباسو انشاءالله تعالی دا خلک زه نه یم خبر زما منتخب کسان نه دي خبر دلته امبسډران نازي او په هغو باندې طالب ته پته لګي چې په دې طرف باندې ځي او دلته ورته پمپ کېده او دلته یې دواړه ځوه دا څه خره نه دي دا بېوقوفه نه یادوم دا شعور والا خلک دی تعلیم یافته خلک دی په ټوله دنیا کې الحمدلله په هر ځای کې د سوات خلک شته خو مونږه یو کېدل پکار وو نن الحمدلله زه د قومي جرګې مشرانو ته خراج تحسین پیش کوم چې په هسټرۍ کې د سوات په تاریخ کې مونږ که کتلي خامخا یو نه یو پارټي به کې پاتې نورې راغلي نن دلته ټول الحمدلله د هرې پارټۍ سره د هرې طبقې سره که هغه تاجر برادري ده که هغه وکلا برادري ده که هغه ډاکټران صاحبان دي که هغه سټوډنټان دي که هغه زموږ د دې علاقې معززین دي که هغه علما کرام دي هغه نن ټول راغلي دي خو نوجوانانو یو خبره زموږ یاد ساتئ مونږ په دې سټیج ولاړ یو دا رضي ژوند دی خو د انسان کردار پاتې کېږي شاته کېږو به نه به شاته کېږو کم شپه چې ستا په قبر کې ده هغه ستا بهر نشي تېری دی خو په ننګ او په غیرت کم چې ایوب اشعري کړی و هغه شانتې به ژوند تېرو نور به نور شي ژوند تېرو زه په دواړه لاسه د سټي لوکل ګورنمنټ د چیرمنانو زموږ د ټول سوات د کونسلرانو د یوت د کسان کونسلر د هغې د نماینده په حیثیت باندې ستاسو شکریا ادا کوم د خپل مشرانو شکریا ادا کوم او دا باور در کوم چې کله هم هغه محاذ راغی زما دې په الله قسم وي چې په هغه محاذ کې اولنۍ قرباني راځي زه ورته تیار یم انشاءالله اول به ورته مونږ ولاړ یو ډېره مهرباني ډېره شکریا کم معززین چې راغلي چاته څه تکلیف میلاو شوی زموږ په دې سیټي کې د هغو نه معذرت خواهیو او تاسو د سرو غرمو ته دلته ولاړې سپین ږیري مشران دي کشران دي د ټولو ته د سټي لوکل ګورنمنټ له طرفه خراج تحسین پیش کوو ډېره مهرباني ډېره شکریه والسلام